نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم یو ورځ وکتل یوه بیزه مړه شوې وه او سپي ته تاویږي را تاویږي بین ته خیږي او سپي ته تاویږي را تاویږي قربان شه له علم نه وایي ای زما صحابهو تاسو ته پته شته تاسو دې نه څه حاصل مونږ ته خو پته نشته الله والله رسول ښه پوهېږي حضور فرمایي د دې بیزې مثال د دنیا دی او چې کم خلک په دې کې خوله وهي د دې سپو په شان سپي چې الله نه غافله الله دین نه غافله شریعت نه غافله اوس ټیک ته ته به اولاد سره محبت کوې خو عبادت په معامله به بیا هر څه راغونډوې د صف په شان لکه امام حسن رضی الله تعالی عنہ یو ځل حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه تپوس کې ای زما بابا ته ما سره محبت کوې ولې نه کوم بچه ته زما زوی وی زما ورور حسین سره محبت کوي ولې نه کو هغه هم زما زوی دی وی زما مور سره محبت کوي بیبي فاطمه سره ولې نه بچه هغې سره هم محبت کوم هغه زما بیبي ده او جنتي ښځو سرداره ده و یقینا ته به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره هم محبت کوي بالکل هغه سره هم محبت کوم وی زما پلار الله سره به هم محبت کوي وی بالکل بچه الله سره هم محبت کوم وی بابا زړه یو دی زړه یو دی او د دومره ډېرو محبت څنګه پکې راځي الله اکبر حضور څه فرمایي انا مدینة العلم وعلی بابها زه د علم ښار یم علي د علم دروازه دی داسې ښکلی جواب یې ورکړو وایي بچیه د ستا محبت د ستا ورور حسین محبت د ستا مورکۍ بیبي فاطمې محبت د رسول الله محبت دا ټول محبت چې دی راغونډېږي الله محبت تا الله په محبت کې او الله محبت اظهار مونږ عبادت په صورت کې کوو چې کله د عبادت راشي بیا دا ټول محبتونه مونږ یو طرف ته خپل رب طرف ته ښکلی جواب یې ورکړو نو د ستا اولاد محبت دی خو چې دا محبت الله رضا دپاره شي الله رضا دپاره شي بیا یقینا دا د الله محبت دی او که داسې نه وي بیا په خسران په وبال کې په خساره کې خپل ځان وساته